بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم په دې نننی ویډیو کې د مریم نواز چې کوم نوټیفیکیشن وشو د مسلم لیگ نون د طرف نه او دا د هغې د والد صاحب اصرارو چې هغې ته یو ښه سیټ میلو شي، نو شهباز شریف صاحب باندې هغې اوس زورن راوړله او هغې اوس د پارټۍ سینیر نایب صدر کړل او چیف ارګنایز دواړه سیټونه هغې ته ورکړل. دا یو سیټ خو د خاقان عباسي و، خاقان عباسي هغه هم سایډ لاین کو، ایتم د زرداری بقول کوډې لاین یې کړلو او اوس په دې وخت کې هغې ته دواړه سیټونه میلو شو. ما که ستاسو په یاداشت کې راځي په خپل اولنۍ ویډیوګانو کې دا خبره کړې وه چې دا پارټیانې چې کومې دي اکثر لا په خپله په دې خپل کور کې او په خپل خاندان کې دا ټول عهدې ځان سره ساتل غواړي او اوس تاسو ته مخامخ د دې یو جلک ښکاري چې ویې ګورئ هغه ټولې عهدې چې کوم په کارکنانو کې تقسیمول پکار وي هغه زیاتره هغه د هغوی په کور کې وي. نو دی کلم دا اقتدار چې دی دا تقسیمول نه غواړي، د دوی که په خوښه باندې وي والله که دوی خپل وزیران هم لکه دا د کور نه بار اغوستی وي، خو چونکې وزیران دی اکثر له 70 او 75 او 78 اخلي او دونه دی د خاندان افراد نه وي، نو په دې وجه باندې هغه باعث مجبوري کې هغه واخلي ځان سره. نو د دې خبرو دا اشارې چې کومې دي دا مونږ ته د مخکې نه ملاوېدل شروع شوي، تقریبا په نومبر دسمبر کې د دې لږ جلک مونږ ته ښکاره شوی چې را نواز شریف وایي چې را زما لور ته دې دا غټه عهده میلو شي چې هغه بیا دا سلیکشن هم کولی شي او هغې سره اختیارات زیات وي د پارټۍ، چونکې هغې په خپله نااهله دي. نو په دې وجه باندې هغې دا غوښتل چې را زما په ځای باندې د زما لور یعنی د هغوی د وینې نه چې کم کس وي چې هغه پکې شامل وي، ځکه چې هلته شهباز شریف چې کوم هغه وزیر اعظم شو او حمزه شهباز سره وزیر اعلی شو، نو دا خبرې د هغوی نه تیرېدل او د دې نه تیرېدو د وجې نه هغوی دې دپاره مخکې نه کوششونه کول چې یاره داسې وشي. حامد میر د مخکې ورځو کې د خواجه صادر رفیق د والد صاحب په هغه برصاحب په مطابق باندې چې کوم خپل بیان ورکړو، ما په یو ویلاګ هم کړو، هغه ویلاګ خو په مختلف تناظر کې و، خو هغې کې اخري کې یو خبره کړې وه. هغه وی صادر رفیق ته داسې مخ ورواړلو، وی خواجه صاحب آپ اپنی پارٹی میں بھی جمہوریت لائیں. نو دا خبره اوس په رښتیا باندې شوله، ځکه چې د پارټیانو کې دننه په خپله جمهوریت نشته. پرویز رشید ته په خپله مریم نواز انکل وی او دا د هغې نه سینیر دی او هغې سره دا عهده نه شیر کیږي. پرویز رشید د دې پارټۍ دپاره ډېر غټې قربانیانې دي. دقه شان په دې کې نور ډېر سینیر کسان دي، که خواجه صادر رفیق واخلو که خواجه آصف واخلو، دا ټول دي د پارټیانو دپاره ډېر قربانیانې ورکړي او خاص کر د مشرف په دور کې د پرویز رشید چې دی صرف او صرف د دې مسلم لیگ نون سره د خپل وفادارۍ د ظاهرولو لپاره دی هغه وخت کې د پی ټي وي چیرمین او چې کله د مشرف هغه کو وشوه او هغې مارشل لا نافظ کوله یا ایمرجنسي نافظوله، نو په هغه ټایم کې دی ته انتها باندې ترټس ورکړي شوي چې یاره ته لکه دا عهده پرېږده، خو ده هغه وخت کې هم عهده نه وه پرېښې. دغه شان حاکان عباسي ته، دغه شان احسن اقبال ته، دغه شان خواجه آصف ته، صادر رفیق ته، دې ټولو ته باز ترټس میلو شوي وو د مختلف ایجنسیانو له طرف نه، خو دوی په خپل ځای باندې قایم پاتې شوي. نن د هغوی سره ډېرې کمې عهدې دي او زیاتر عهدې د مسلم لیگ نون والا په خپل خاندان کې تقسیم دي. دا په څه وجه باندې دي؟ هغه ما چې تاسو ته کومه خبره وکړه چې په دې پارټیانو کې په خپله جمهوریت نشته. نواز شریف صاحب وی خپله واپسي مؤخر کړې ده تر د هغه وخته پورې. دا مطیع الله جان صاحب په خپل ویلاګ کې وویلې، هغوی دا انکشاف وکړو چې هغوی وی د بعض کسانو سره دا کمیټمنټ شوی دی چې یاره څو پورې عمران خان نه اهله شوي نه وي هغې پورې زه نه راځم او هغې پورې چې څو پورې ماته لیول فیلډ نه میلو شوي زه نه راځم، ځکه چې سیاسي طور باندې زمونږ په سیاست کې او زمونږ پارټیانو کې او په مونږ کې هغه ډنټ لګېدلی دي. دغه ډنټ سره مونږ اوس الیکشن ته نشو تللی. دا ډنټ چې څو پورې مونږ واپس ټیک کړي نی هغې پورې مونږ الیکشن ته نشو تللی او د هغې دپاره وي عمران خان نااهله کول پکار دي. نو چې کله هغه نااهله شي او دا خبرې اوس روانې دي او ما که تاسو ته یاد شي نو ما په خپل مخکني ویلاګس کې تاسو ته دا خبرې کړي دي چې هغه به نااهله کوي
کاغه د یو میاشتي که د 2 میاشتي که د 3 میاشتي که د 4 میاشتو لپاره خو نااهله کوي به خامخا ځکه چې دا فرمایش دی او فرمایش په پوره کیږي ځکه چې اوس دی وخت کې حکومت هم دا غوي دي او هغوی قربانیان ورکړي نو د قربانیانو په سله کې به هغې ته بعض دا خبرې ملاویږي نو را روان وخت کې به د دې نه نور هم انکشافات کیږي چې څه خبرې شوي دي څه کمټمنټ شوي دي ځکه چې اوس څنګه رژیم چینج شوی دی دغه شان اوس په اسټابلیشمنت کې چې دا کمی نوې هواګانې شروع دي د 29 نومبر نه پس نو هغې کې به اوس مونږ ته بعضې خبرې اشکار کیږي ښکاره کیږي به د پخواني د اسټابلیشمنت او د اوسني اسټابلیشمنت د هغې تقابلي جایزه به مونږ ورځ ته ورځ به مونږ ته ښکاري او مونږ به کوم انشاءالله په دې ویلاګس کې نو را روان ویلاګس کې به بیا انشاءالله په دې باندې خبره کوو خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان